عیسئ علیہ السلام تا معجزہ اللہ ورکڑی وا یہ دا مور بڑن پیدا شو نا پاغ بے دم واچو اللہ با بینا کا دبرگی مرض علاج باغ کو او دا مڑی علاج اب ام کو بے اذن اللہ جم دے کے دبا نو دغا معجزہ چے مریض جوڑے دل دا خود پیغمبر علیہ السلام امتیانو پلاس اللہ جوڑ کری دی صحابہ کرام و دمون اچولی و مقصات مریضان جوڑ شوی دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزے بدل دل تک دا صحابہ پا شکل کے دا امتیانو شکل کے خکارا شو او پاتے شو مڑ جم دے کے دل نو دا معجزہ ہم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑے وا ام محجن یو بڑے زنانوا ایمان روڑو ظلمی زوی مڑشو پیغمبر علیہ السلام تا پا جڑا رالا ویزوے میں مڑ دے دعاو کچ دے جمدی شی او کدے ن جمدی کی گی نزو سر مڑکے گا ما نا پیغمبر علیہ السلام تب تسلی دیر ورکڑلا خو بڑے نصبر دلا وی اللہ تسوالو کچ زمازوے جمدی شی پیغمبر علیہ السلام و تیزوے دے راتاو خواہ کم دنو بڑے مخ کے پیغمبر علیہ السلام ورپسے کورتا لاڑل مڑے پروت سادر پی ویر دے پیغمبر علیہ السلام دعا اکڑا او مڑی دا مخنا سادر پخپل لرکا ورا پاسے دا جم دے شو دا ام محجن زوی دا پیغمبر علیہ السلام پا معجزہ جم دے شو آئندہ جن خدا سونور کا پیغمبر علیہ السلام وفات شو دے جم دے دوکالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دور حکومت اچلے دا وفات شو دے جم دے یولس کال عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حکومت کا وفات شو دے جم دے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کے پا جہاد کے شہید شو نو دقا معجزے ہم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورکڑے او عقل فکر اللہ سون ورکڑے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی کہ عقل یو لاکھ حسیشی نو 90,000 حصے دا عقل یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑے نو لاکھ کے لزر پاتے شلے نو 9,000 حصے دا عقل باقی ماندہ پیغمبرانو تا ورکڑے شلے زر پاتے شوے پدے زروں کے 900 حصے دا عقل صحابہ کرامو تا ورکڑے شلے سل پاتے شلے نو 90 پدے سلو کے علماء دین و بزرگان دین تا ورکڑے شوے لس پاتے شوے پدے لسو کے 9 حصے دا عقل عام مومنانو تا اللہ ورکڑے او یویسا دا عقل دا طول دنیا کافر تا پا شریک پاتے شلا نو پا لاکھ حصوں کے 90,000 حصے دا عقل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی دا بدن طاقت اللہ سون ورکڑیو نو دا سالور زرا پالوانانو طاقت یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی پا عربو کیو پالوانو او اغا پالوان چارا پرزول نشو او کچابا اوخ علال کرو دا سرمن با پزمکا ویڑا پرتاو دبا پی قدم کے خود نو دبا زما دا خپید لاند دا سرمن دا سوک ازاد کی نو لسو کسانو باغا سرمن راخ کا ابا زر زر شو خود دا قدم لاند سرمن بچا اونخ وزول شلا لکا چه میخ بے پی ٹکوالی دا سی پی ولاړو نو دغا پالوان راغی و پیغمبر علیہ السلام وی مالا پا کبڑی راشا نو کزدی را او پرزولم زپتا ایمان روڑو لموکا کب ما اور او پرزولی نو تا دا پیغمبرین دست بردار شموائی چه پیغمبری ما نو پیغمبر علیہ السلام وی رازا را میدان تشا نو گن صحابہ کرام را مخکشوی دا اللہ محبوب دا خو دیر بیده بیدا منگ بیو تب پا کبڑی ورزی پیغمبر علیہ السلام وی چیلنج خوی مال را کڑی رتاسو لخونی دے در کڑی بیا بیا صحابہ کرام را مخککی نا پیغمبر علیہ السلام تیالکو ایمان با پتاسو روڑی که پما وی پتا وی چه پما ایمان روڑیو چیلنج را کڑی خو بس را پری دے را باشی مالا صحابہ کرام یا خوا دے خوا کڑلو سڑی تیوی را میدان تشا پالوان میدان ترا ہوتو او لک سات پس پیغمبر علیہ السلام سڑے پزمکر اخلاص کو چه پری خود پاسے دن جامعو سندر زماخ پخوی دلی و تیوزل بیارا شان
نو بیا ورغه را خلاصې کړه چې پاسېده نو وی شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه لکه چې د دم درزونو ته زړه کېده نو چې په درېیم ځلې را خلاص کړه داسې پې د پاسې لاس مبارک یې ښه وی خپه خو دې نه ده ښویدلې وی نه وی شا دې لګېدلې ده وی ښځه پاسه سړی پاسېده ایمان یې راوړه مولانا فضل ربی معدن صاحب د 400 هغه به اشعارو کې دا ویل وی یو مشرک پالوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړم کدم غاړه به ایمان تا نو حضرت اویل بسم الله را زه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا نو اصحاب ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره اوځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان ووی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه او سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته هر یو صفت چې پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړو نو هغه عقیده ختم نبوت عقیده ختم نبوت دشمنان اسلام دشمنان ختم نبوت نعره تکبیر د پیغمبر علیہ السلام هر یو صفت الله کامل او مکمل پیدا کړو نو چې کله ولا نبوت او پیغمبري ورکول نو دا نبوت یې ولا کامل او مکمل ورکړی دی د دې نه پس د بل نبی او د بل رسول دراتلو ضرورت نشته مخکینی پیغمبران داسې و چې د یو علاقې دپاره به پیغمبر راغی نو بلې علاقې له بل پیغمبر یو زمانې له به یو پیغمبر راغی بلې زمانې له بل پیغمبر خو زمونږ پیغمبر علیہ السلام تر قیامته د تمام انسانانو د پیریانو دپاره یو پیغمبر دی او دې نه پس د بل پیغمبر ضرورت نشته نورو پیغمبرانو به مخکې پیشنګویي وکړه چې ما نه رستو به فلانې راځي فلانې او ټولو ویلي چې آخره زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي او د ټولو پیغمبرانو نه الله وعده هم اغشته وا که ستاسو په زمانه کې تاسو موجود وی او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا به په تاسو ایمان راوړئ امداد به ورسره کوئ نو ټولو پیغمبرانو الله سره وعده کړه چې زموږ مخکې راشي موږ به په ایمان هم راوړو امداد به هم ورسره کوو خو د پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل پیغمبر نه راځي نو پیغمبر علیہ السلام نه دي فرمایي چې ما نه به رستو بل راشي خپله پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما نه رستو بل نبی نه راځي او پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته 2 ګوتې مبارکې داسې یو ځای ونیولې وی انا والساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو جوخت یعنی زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نشته څنګه چې د دې 2 ګوتو منځ کې بله ګوته نشته نو داسې د پیغمبر علیہ السلام نه پس قیامته پورې بل پیغمبر نشته نو که د دې 2 ګوتو په منځ کې چې ته بله ګوته راووته نو اپریشن به ولکې که ګوته پیدا شولو که غوټه پیدا شو که پوله پیدا شوه هر شي چې د دې 2 ګوتو منځ کې پیدا کېږي هغه خلک په اپریشن لرکوي نو د مسلمانانو د هغه وخت نه اوسه پورې همدغه طریقه ده که د قیامت نه مخکې چې ته بل را پیدا شوی نو دی مسلمانانو سنبال کړی دی اپریشن یې وله کړی دی او که آینده چې ته نور داسې سر را پورته کوي نه به هم سر خوري ختمیږي به دا انګریزان او قادیانان دا یو شی دی او په یو سلا مشوره باندې دا کار شروع کړی دی یو انګریز یو قادیانی ججو قادیانیو علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه او علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دواړو سره ملاقات وشو نو دغه قادیانی جج
افغانی صاحب ته وایي چې مولانا نبوت څه شی دی؟ هغه ورته نبوت یو اعلی منصب دی او الله یې هغه چاله ورکوي چې الله ته ډېر محبوب وي. نو د شروع کړه د نبوت په باره کې تفصیلي خبره کوله او د جج خبره منځ کې کټ کړله، وی چې دومره اعلی شی دی او ته دومره صفتونه کې، نو دا خصیز عام کول پکار دی. هر محله کې هر کلی کې یو نبی پکار دی. نو تاسو مولیانو په پابندی لګوله چې ختم نبوت ختم نبوت اولم په پابندی لګوله. دا افغانی صاحب چې دا سړی خوشوده دی، دیو د قرآن او د حدیث په دلایلو باندې که پوهیو ناسې په وخت ضایع کیږي. خو دی چې څنګه خبره کوي دغه سره زم کوم. نو دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و، لکه اوس چې د 50,000 غټ نوټ دی. افغانی صاحب د 100 نوټ راوویستی، وی صاحب دا شی څنګه دی؟ هغه ورته دا خو ښه شی دی. نو دی ورته چې ښه شی دی او داسې عام شي نو ښه به وي که نه چې هر چا ته ورسېږي چې زه یو مهر جوړ کړم او په سپین کاغذ لګوم او دا د 100 نوټونه هر چا له ورکړم، د هر چا جیبونه ډک شي، ټول خلک به خوشحاله وي، ښه شی دی عام به شي. نه مولانا دا کارونه کې دا ولې دونه ښه شي او ته پې پابندي لګې؟ دا ولې؟ نو هغه ورته وایي دا ته چې کم نوټ جوړ کړې نو دا به جعلي نوټ وي. جعلی نوٹ دا سوزولو دے او چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل دی. وی دا ولی؟ وی دا نوٹ دا جوړولو اتارټي گورنمنٹ سره ده، ځکه دا جعلی د سوزولو دی. افغانی صاحب ورته وی څنګه چې د نوٹ د جوړولو اتارټي گورنمنٹ سره ده، دقسې د نبوت اتارټي الله سره ده. او څنګه چې جعلی نوٹ د سوځولو دی، داسې جعلی پیغمبر د سوځولو دی، او چې څوک یې جوړی دقسې هغه مجرم دی. فبهت الذي کفر. او دوی دا هم وایي چې عیسی علیہ السلام نشته دی، هغه وفات دی. قادیانان او انګریزان داسې وایي. یو انګریز راغی او د دیوبند بزرګانو ته چیلنج ورکوي ما سره د عیسی علیہ السلام په باره کې خبرې وکړي. زه وایم چې عیسی علیہ السلام نشته. نو د دیوبند بزرګانو علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه میدان ته راوویسته، وی د سره خبرې وکړې. ډېر خلک راجمع. نو هغه انګریز چې دی نو د ډېرو خلکو مخکې خبره وکړله چې دا مولیان او دا مسلمانان دوی وایي چې عیسی علیہ السلام اسمان کې د جمدی دی او قیامت نه مخکې به راځي. دوی د ما سره خبرې وکړي. نو افغانی صاحب ورمخکې شوی دته خبره شروع کته وی چې نشته. ولې وی چې نشته؟ زمان قرآن حدیث خو موږ ته وایي چې اسمان کې د جمدی دی او قیامت نه مخکې به راځي. نو هغه انګریز ورته وایي چې ما 15 کاله اسمانونو کې تیر کړل او په هر اسمان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدم، په یو ځای کې عیسی علیہ السلام نو. نو زه ویم چې هغه نشته، تاسو دروغ وایئ. اوس به دته څه وایي؟ وی 15 کاله میں اسمانونو کې تیر کړل او هر طرف میں کتلې دی. نه افغانی صاحب ورته زه خو پرون د اسمان نه راکوز شوی ما، اول ته کلو میدان کې ناست و، ما ته چې دا یم ښکاره ناست ما، خو تاسو یو ړوند راولېږئ دلته تو راتاو شو واپس لاړه، چېرته بینا سړی خو به م رالیږلی و. نو دا د زړه په سترګو نابینا خلک دي، دا قادیانان او دا انګریزان دي کې عقل هم نشته دی. اپا لاک کې یوه حصه چې ټولې دنیا کافرو ته رسېدلی، هغې کې هم دوی ته څه حصه نه ده رسېدلی. کنی دا خبرې د شریعت بالکل واضحه دي. زمونږ پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دی. دې نه پس که بل چاوی چې زه پیغمبر یم او خدای مکه یو مسلمان ورته ته د پیغمبرۍ څه دلیل لرې؟ نو دا بې خونده مسلمان دی به هم کافر شي، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت عقیده داسې روښانه لکه اوس وخت کې چې د انور صفا روښانه دی. نو د انور دلیل نه غواړي چې انور شته او که نه په خپله ښکاري. نو د ختم نبوت عقیده بالکل واضحه ده او دا د ټولو مسلمانانو متفقه عقیده ده او د دې خلاف چې څوک وي نو هغه سوچه کافر دی. الله دې د ټولو مسلمانانو د عقیدې حفاظت وکړي او دا کافرانو ته د الله هدایت نصیب کړي. که هدایت یې نصیبه کړي الله دې نیست و نابود کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.